غفلت
درېیمې شپې تراویح وکړي. کوم انسان چې د څلورمې شپې تراویح وکړي داسې شوه چې دې انسان تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید ټول ولوستل، نو چې د دې په لوستلو کې څومره ثواب دی. نو کوم انسان چې د څلورمې شپې تراویح وکړي داسې شوه چې یو قرآن، تورات، زبور، انجیل دا ټول چې کوم دی ولوستل الله ټول د دې ثواب. کوم انسان چې د پنځمې شپې تراویح وکړي داسې شوه چې تا په مکه معظمه کې مدینه منوره کې او په بیت المقدس کې لمونځونه ادا کړل. الله د دې په برابر ثواب ورکړي. الله د دې په برابر ثواب ورکړي. تاسو ولې د دې ثواب په خبرو نو دا خو اوس خبر شو نو اوس هم څه شي اتمه روژه ده. دې نه پس پابند شئ د دغه تراویح د دغه عبادتو د الله د اوس فارضان ځان له دې کې عزتمندو. کوم انسان چې د شپږمې شپې تراویح وکړي د الله سره وایي د بیت المعمور چې بره کعبه ده، کعبه او بیت المعمور د دغه فرشتې طواف کوي. طواف داسې شوه چې یو کال ته د بیت المعمور د کعبې طوافونه وکړي. الله د دې په برابر تعالی الله اجر او ثواب ورکوي. کوم انسان چې د شپږمې شپې تراویح وکړي، چا چې د اوومې شپې تراویح وکړي الله به ورسره داسې مدد کوي او الله به داسې ثواب ورکوي لکه چې موسی علیه السلام مقابله کې د فرعون مقابله کې موسی علیه السلام سره الله څنګه مدد او نصرت وکړو. الله به په دنیا کې الله د انسان له دانه مدد ورکړي او دونه ثواب ورکړي. کوم انسان چې د اتمې شپې تراویح وکړه وایي د هغه مقام به الله دومره غټ کړي لکه چې څنګه شان د ابراهیم علیه السلام مقام دی. کوم انسان چې د اتمې شپې تراویح وکړي، کوم انسان چې د نهمې شپې تراویح وکړي وایي الله به د عبادت ثواب دومره ورکړي وایي څومره چې د عبادت ثواب نبي علیه السلام ته میلاو شوی دی. نبي علیه السلام ته د عبادت څومره ثواب میلاو شوی دی. څوک چې د نهمې شپې تراویح وکړي الله به د نبي علیه السلام د عبادت برابر اجر او ثواب چې کوم دی دله ورکړي. وایي کوم انسان چې د لسمې شپې تراویح وکړي الله به د دې انسان دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي عزتمند. دا څومره زموږ شان عبادتونه کوي عزتمند. یاره فرض وکړو دا زموږ عمر دی عزتمند. دا مشران چې ورسره کېږي نو خبره به ترې نشي کولی. داسې ملاګونې به ځان نه جوړ کړي، خبره به نشي کولی. هره مسله کې به ستا نه مخکې ځي او دې ثواب ته وګوره د ختم په دوران کې او د تراویح دوران کې بیا شاته جومات به چې کوم دی تش وي، دا به بیا تش وي. عرض عزتمندو دا د هر یو مسجد دغه تراویح سره محبت وساتئ، ختم قرآن سره محبت وساتئ، دغه عبادت سره محبت وساتئ. دا نه عزتمندو دغه تدابیر به اختیارو. مسجد به بندوئ نه، مسجد ته به راځئ، تراویح به راځئ، فرض لمونځ ته به راځئ، ذکر ته راځئ، د قرآن تلاوت ته به راځئ. بند نشته، هغه د هر سیټ نه اوازئ. که په هغې سره زمونږه جان زمونږه مال ځي خو د الله کور به بندو نه. د الله کور کې به عبادت کوو تر قیامته پورې او نه موږ باندې دا څوک بندولی شي نه د چا جرأت کېدی شي داسې عزتمند. الحمدلله دا خانقاه دي، دا د الله عبادت د الله کورونه دي. په دې کې به هر انسان سر سجده الله ته لګوي. خو کوم تدابیر سره عزتمندو د علماء کرامو په هدایاتو باندې په هغه لحاظ سره به موږ خپله زندګي تېروو. د یولسمې شپې تراویح چې کوم انسان وکړي د یولسمې شپې تراویح وایي الله دې د ګناه نه داسې پاک کړو د ګناه نه چې دې د مور نه څنګه اوس پاک بچی پیدا شو دې د ګناه نه داسې پاک شو. کوم انسان چې د یولسمې شپې تراویح برابر کړي دا ټول اجر ثواب دی. کوم انسان چې د دولسمې شپې تراویح وکړي وایي ورځ به چې کله دې الله ته ودرېږي د ده د مخ به
ځلېږي او پړکېږي به دا خو د روژې دا وروستو خبرې عزتمندو چې په روژه څومره اجر دی په روژه کې ذکر وکړه په هغې څومره اجر دی په روژه کې د قرآن مجید تلاوت وکړه په هغې څومره اجر دی دا صرف د تراویح برکت دی چې په رمضان کې تراویح کې دغه ثوابونه دغه اجر او ثواب به تا ته میلاویږي او په دغه تراویح کې کورنه کې د دغه ثوابونو نه تا ځان محروم وساتلی شه کوم انسان چې د دیارلسمې شپې تراویح وکړي وایي د قیامت په ورځ به دی داسې راشي او داسې به ولاړي چې دی به د هر آفت او د هر مصیبت نه پاک ولاړ او تاسو په حدیث کې پته ده چې د قیامت په څومره سخته ورځ انسان به په خولو کې ډوب ولاړ عزتمندو یا نفسي نفسي اواز به کوي او کوم انسان چې په رمضان کې تراویح کوي قیامت په ورځ باندې به د باندې سختي نه وي د باندې به نرمي وي دا دومره غټ ثوابونه عزتمندو دا د تراویح متعلق دي انسان یې خبر کړي کوم انسان چې د څوارلسمې شپې تراویح وکړي وایي یو فرشته به د قیامت په ورځ اواز کوي ای پلانکې د پلانکې زویه تا باندې به سختي وي تا سره به حساب کتاب نه کېږي بغیر حساب کتاب به ته جنت ته ده دا د تراویح عبادت ثواب دی عزتمندو څومره محرومه ځان ساتو افسوس پکار دی عزتمندو انسان ولې ثوابونو خو مخکې نه خبر کړو او د تاسو خبر کړي تاسو نه خبر کړئ رضا چا نه چې 8 شپې لاړې او 9 شپې لاړې باقي د دې تابعدار شي اصل دی دا خواست دی زاری دا منت دی دا حالات دنیای وګورئ عزتمندو موجوده صورتحال وګوره دنیا په بل روانه ده حکمرانان په بل روان دي کردار او عمل په بل روان دی عزتمندو څنګه ودرېږو الله ته څنګه به نبي علیه السلام تر قیامت پورې ودرېږو عزتمندو په څنګه طریقې سره ودرېږو څه به وایو څه به نه وایو الله ته عزتمندو دې لپاره په قرآن تلاوت شروع کړو دا تاواری مواری پریږدئ دا روژه پاکه تېره کوئ بغیر خفګان او خوشحالۍ تېره کوئ دا خپل خیرې په دې روژه کې ختم کوئ دا خپل ځان الله ته وسپارئ قسم دی دونه زندګي ده نن ما ته ناست یې زه تا ته ناست یم سبا به ته قبر کې ناست یې زه به قبر کې ناست یم سترګې به زما پټ وي سترګې به ستا پټ وي ولې د مرګ نه مخکې دا نفرت ولې نه ختموئ د مرګ نه مخکې دا محبت ولې نه راولئ دا مهرباني ولې نه راولئ دا ځان د ګناه نه ولې نه پاکوئ دا مبارکه میاشت د روانه ده مسافره ده دغه سکندونه دغه منټونه دا ولې تاسو چې کوم دی د نیکو اعمالو د عبادت په لس کې ولې نه راولئ حسد ختم کوي کینه ختم کوي محبت الفت اتفاق او اتحاد راولي عزتمندو د خوشحالۍ زندګي تېره کوي په ښه توبه په دې رمضان کې د ګناه نه وباسه د هر یو ګناه نه ځان بچ کړئ عزتمندو پنځلسمې شپې تراویح چې کوم انسان وکړي ای عزتمندو د پنځلسمې شپې وایي په کائنات کې چې څومره فرشتې دي په دې دنیا کې چې څومره فرشتې دي که د الله عرش نیولې که په جنت کې وي که په جهنم کې وي که په دنیا کې وي که اسمانونو کې وي ټولې فرشتې دې انسان باندې درود وایي او د دغه انسان تعریف کوي تعریف د چا بار باندې د چا تعریف کوي کوم انسان چې د پنځلسمې شپې تراویح کوي اوس انسان سوچ کوي که نه ما نه 8 شپې 9 شپې تراویح لاړې د دې دا شاته فضیلت تېر شو او دا خو ډېر غټ ثواب نه محرومه شو ډېر غټ ثواب نه محرومه شو کوم انسان چې د 14مې شپې تراویح وکړي د 14مې الله به د ده نومه د جنت په دروازه ولیکي چې دا انسان د جهنم نه بري او د جنت مستحق وګرځي کوم انسان چې د 14مې شپې وکړي کوم انسان چې د 19مې شپې تراویح وکړي د 19مې الله اکبر وایي د تمامو پیغمبرانو د عبادت چې څومره ثواب دی هغه ټول ثواب الله درته ورکړي هغه ټول ثواب الله درته ورکړي عزتمندو هغه ټول ثواب یاد ساتئ ورې دې الفاظو لپاره په کتاب کې ډېر ستاسو لپاره وګرځي والله یقین وکړئ بېدا ټوله شپه خو نه یې شوې سهار مې یې کړی دې کتاب ته ناست د تراویح د فضیلت مې دې کتاب راویستی عزتمندو
دغه فضیلت یې راویستې ده سهار ناوخته 11 بجې نه بل ګډه شوې دي عزتمن اینه پس دا بیا ناست دی دغه کتاب چې دغه فضایل یې راوښکه چې دا څومره فضیلتونه د تراویح نن زموږ نوجوان نسل څومره محرومه دي عزتمن کوم انسان چې د اتلسمې شپې تراویح وکړي د اتلسمې شپې الله اکبر د قیامت په ورځ به فرشته اواز کوي او یو غیبي اواز وشي ای بنده الله وایي زه ستا نه راضي شوم ته زما نه راضي شوي او زه ستا د مور او پلار نه راضي شوم زه ستا د مور او پلار نه راضي شوم دا د اتلسمې شپې کوم انسان چې د 19مې شپې تراویح وکړي الله به دله په جنت فردوس کې عظیم الشان مقام و درجه ورکړي کوم انسان چې د 20مې شپې تراویح کړي الله څه وایي وایي ثواب به د انبیاو ثواب به د نیکانو ثواب به د شهیدانو د نیکانو د شهیدانو د انبیاو چې څومره ثواب دی هغه ټول به الله درته ورکړي ویل ټیم برابر د خدای برابر فهم ان شاء الله دا ټول ثواب به الله درته ورکړي عزتمندو یاره دې نه پس عزتمندو چې دا ثوابونه مورو د حدیث په نړۍ کې دا ثوابونه مورو او دې نه پس هم یو انسان تراویح نه کوي دې نه پس هم ختم قرآن ته نه ودرېږي دې نه پس هم په ګناه کې د ګناه نه نه منې کېږي په دې رمضان کې د ګناه نه نه منې کېږي او په دې رمضان کې هم الله ته نه جاري په دې رمضان کې هم دغه ذکر اذکار او د قرآن د تلاوت نه کوي یاره هغه انسان ته انسانیت پکار دی هغه انسان ته انسانیت پکار دی خپل ګرمان کې ور عزتمندو رب راضي کوي الله راضي کوي الله خوشاله کوي په دې کې د دنیا آخرت کامیابي ده کوم انسان چې د 21مې شپې عبادت وکړي وایي الله د ده په نوم باندې په جنت کې یو لوی محل جوړ د ده په نوم باندې نو چې د جنت ته داخل شي ستا نوم به په یو غټ محل باندې لیکلی شوی جنتیان به ورته ګوري ورته به کوم انسان چې د 22مې شپې عبادت وکړي الله به د قیامت په ورځ د ده شکل د 14مې سپوږمۍ نه زیات ښایسته دی او خوشحاله به ولاړ کوم انسان چې د 23مې شپې عبادت وکړي د 23مې شپې الله وایي چې دې جنت ته داخل کړي او په جنت کې څومره محلات او څومره نعمتونه دې وغواړي ټول به درته هغه ټول به درته ورکوم کوم انسان چې د 24مې شپې عبادت وکړي عزتمندو وایي په 50 خاندان کې به د ده چې څومره نسل وسې پروسې کندې را روان دی 50 پوسته پورې به د ده په اولاد کې دعاګانې کوي 50 پوسته پورې به د ده په اولاد کې دعاګانې کوي او کوم انسان چې د 25مې شپې عبادت وکړي الله وایي دا انسان د قبر د عذاب نه محفوظ دا انسان د قبر د عذاب نه محفوظ وکړو او کوم انسان چې د 25مې شپې عبادت وکړي الله وایي دله د 40 کالو د عبادت ثواب 40 کالو عبادت ثواب ورکړو او کوم انسان چې د 29مې شپې عبادت وکړي پر صراط مستقیم چې کوم پل دی وایي د بجلی په پړق غوندې به دا انسان په هغې باندې تېرېږي او کوم انسان چې د 28مې شپې عبادت وکړي الله وایي 1000 مرتبه او درجې به زه د ده اوچتې کړم مقام او درجې به اوچتې کړي او کوم انسان چې د 30مې شپې عبادت وکړي الله وایي د یو قبول شوي د حج ثواب به درته ورکړي د یو قبول شوي د حج او کوم انسان چې د 30مې شپې عبادت وکړي عبادت نه مراد تراویح دی ورې د 30مې شپې تراویح وکړي عبادت نه دا مراد دی تراویح وکړي الله به درته وایي ای بنده جنت ته داخل شه د جنت خوراک کوه او د جنت په اوبو ولامبه او حوض کوثر څکه او الله به ورته وایي انا ربکم و انا عبدي زه ستا رب یم ته زما بنده یې نن تا نه زه په دې شپه باندې زه تا نه راضي شوم او زه تا نه خوشحاله شوم او ما ستا ټوله ګناه معاف وګرځوله دا په رمضان کې د تراویح چې دا 2 رکعاته لمونځ کې دا د دې اجر او ثواب دی او بیا به نور عزتمندو
په روژه کې یو فرض او یا فرض و نبی علیه السلام معراج ته ځي یو لمونځ سهار کې دا په منظور شوه نو چې په رمضان کې ته یو فرض وکړي او یا فرض شوه نو چې 2 رکعته تراویح وکړي نفل دې په فرض بدلېږي نو چې په فرض بدل شو او یا فرض شو دا یو فرض بیا په 50 داسې شو 50 دا 2 رکعته تراویح کې داسې چې تا 50 مرتبه تراویح وکړي بیا دې چې سره 2 رکعته کمپیوټر راوړی دا ټول ثوابونه دي عزتمندو عرض د عزتمندو د دې عبادت خیال وساتئ د دې مساجدو خیال وساتئ د خپل اولاد خیال وساتئ د خپل ځان خیال وساتئ په خپل کړو باندې په خپل ګناه باندې الله ته وجاړئ دا وبري مرض دی دا بیماري ده د دې رمضان په برکت سره دی په خپل فضل رحم او کرم سره چې کوم دی الله دې ختم وګرځي اسلام کو اسم وارد الله دې په دربار ربنا اتنا في الدنيا حسنه